یو هغه وي چې په الله ایمان لري او یو هغه وي چې الله تعالی انکار او کفر او عصیان لاره خپله کړي. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خلق ته دا وایي چې دا حق منجز دا د الله د طرف نه ده، بیا د خلقو خوښه که په هغې ایمان نه لري که هغې انکار کوي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. موږ په انسان ته روغه لاره ښکاره کړې، اوس ته خوښه ده چې دا هغه روغه لار قبلوي او که د هغې انکار کوي. الحمد لله لنبي عليه الصلاة والسلام آمد من رواقه تر دې نن ورځې پورې د الله له دین سره چې کوم خلک وابسته دي، له قرآن سره چې کوم خلک وابسته دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثونه لولي، دا د انسانانو هغه طبقه ده چې دې ته د ایمان خلک وایي. او بعض خلک لاپرواه دي له دغه نصارى العلماء احترام ذلك ده العلم تسبق نظر قولي دا یو تقابل لپاره اوس په دې نن زمانه کې تاسو د موږ په زمانه کې موږ یو مسلمانان کلمې وایي دي، لیکن په موږ کې لږ هغه خویان روان دي. یو به مؤمن منافق به نه وي، په خدای به ایمان وي، په ضروریات دین باندې به ایمان وي، په اخلاقي لحاظ سره په دې کې د منافقینو صفتونه پیدا دی. یو مسلمان کلمه ګو مسلمان، لیکن په دې کې د مشرکینو خاصیتونه پیدا شي. الله نه علاوه یو طرف ته بل طرف ته ګوري. ویخو مؤمن مسلمان، لیکن په دې کې د یهودیانو خاصیتونه پیدا شي، په دې کې د نصاراو خاصیتونه پیدا شي. چنانچه نبی علیه الصلاة والسلام فرمي لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فتاسو باندې به یو وخت داسې راځي
چې تاسو به د تېرو امتونو تابعداري او پیروي کوو قدم قدم لیس لیس ورپسې روان یو داسې تابعداري به کوو تر دې حده پورې چې که سمساري په غار دی ننوتې دی تاسو باندې ورپسې روان یو صحابه کرام عرض ورته وکړه یا رسول الله موږ یهودو او نصاراو پسې روان یعنې یو مؤمنان یو مسلمانان او موږ به د یهودو او د نصاراو پیروي کوو تابعداري نه کوو نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې او موږ وکړو بیا نن سبا زمانه کې په مسلمانانو کې د منافقینو خصلتونه هم پیدا شول نبي عليه الصلاة والسلام فرمي تعس عبد الدينار وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلا يتعس دغه مسلمانان محبت یو قسم شي یو هغه چې د پیسې غلام د لباس غلام کله ورته واغسله یا فصلا د یو افسر ورته واغسله او هو دا خبره په داس کوي که پیسې ولیدې د زړه ته وکړي او دغه خلکو عادت دی که څه دې ورکړه دنیاوي فایده دې ورسوله بیا خو دې منافق دي لکه نبي علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې فتوحات وصلل او مال غنیمت به راغی نو په مال غنیمت تقسیم باندې به منافقین اعتراض کړي إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا فهم يساخطون وده خبر بيقول في المسجد كما رفع المسجد لم يرفع المسجد كما رفع وزدان شريف متاثر وده كل ماحول غير متعلق ملک سیاست کے ہم دا پیسہ نہ ہوتا دا عہدہ نہ ہوتا جاه خواهش و مال خواهش یا کہ وہ دوستگان و تعلقات پیدا کی ملک ماضی کے محبتوں پیدا کی یہ دین کو بنیاد بنا پیدا کی بلکہ دنیا کو بنیاد پیدا کی مانا بھائی سراب کو نہیں مرور جیسے منائے جگہ سے مرور دې به څوک نه مرور چې موږ ورته جمع وکړو دا به څوک نه وایي چې تاسو په هغه مسله غلطه کړې ځکه موږ مرور تاسو دین غلط پیش کړو ځکه موږ مرور تاسو د اسلام تعبیر غلط کړو په دغه باندې مرور